بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. ګران کتونکو تیر ورځ د نېشنل کاونټر ټیرریزم اتھارټي چې کومه ده کوم چې نیکټا وي هغوی د سینټ د داخله چارو چې کومه کمیټي ده هغې ته بریفینګ دوران کې هماغه خبره کړې ده کومه چې اکثر به موږ خپلو پروګرامونو کې کوله چې تحریک طالبان پاکستان کوم عسکریت پسند یا میلیټنټ ګروپ دی هغوی سره چې کوم مذاکرات شروع شوي د هغې مذاکراتو د پیریډ چې کوم په دې دوران کې هغوی د دې نه ډېره زیاته فایده واخیستله او نه صرف دا یو دوه قسمه فایدې هغوی ته میلاو شي. یو ورسره موږ دا مذاکرات شروع کړو، یو کوم چې په افغانستان کې د امریکې فوج کله هلته کې نه ووته او طالبان په حکومت کې رالل نو هغې ورته ډېره زیاته فایده ورکړله ځکه چې یو طرف ته د هغوی خو ځای ورته میلاو شو، ازادانه مومنټ هغوی ته میلاو شو، یو حکومت په شا باندې لکه یو ډېر لوی تنظیم هغوی سره چې کوم دی پکې دا وشو. او بله دا ده چې امریکې له دا یو پرسپشن چې کریټ شو چې افغان طالبانو شکست ورکړو نو د دې د وجې نه دوی لږ زړور زیات شو. دې دوران کې دی ویلي دي چې نه صرف هغوی په حملو کې اضافه وکړله بلکې د دې سره سره چې کوم دی هغوی هغه علاقو ته هم لاړل چېرته چې دوی نو لکه خپل پلیسمنټ چې ورته موږ وایو هغه یې هم وکړو او لکه سټرینث هم چې کوم دی هغه هم نور ګین کړ. او دې سره دوی یو خبره بله دا کوي چې یاره یو خو دا وشو، بل دا دی چې دوی انتخاب چې کوم کړو د ملکن ډویژن او بیا په خاصه توګه د سوات نو دا دی یو ټیسټ غونته کې کوو چې یاره مونږ هلته کې لاړ شو نو د خلکو به سره وي ځکه چې تېر ځلې خلکو ته مکمل سرنډر شي دوی به کاربیانې کولې او د هغوی خلک به چې کوم دی په ځای د دې د ودرېدو یا د پروټیسټ په ځای به بس صرف ګیلې به یې کولې. دې ځل او یو یې کته چې د حکومت ریسپانس پسې که چېرې دوی حملې شروع کړې. د سوات ته چې دوی راغلي دا نیکټا سینټ ته ووایي چې دا د دوی یو ټیسټ کیس په طور باندې و. خو دې ته ویلی شو چې یاره هلته کې کله خلک راپاڅېده او ډېر لوی تعداد کې مظاهرې وشوې او بیا دې رپورټ کې چې کوم دی د نیکټا چې دی په دې کې د سوات ملکن ډویژن مقامي سیاسي قیادت چې کوم دی د هغې ډېر تعریف کړی دی چې هغوی خلک راپاڅو او خلکو مظاهرې وکړلې د هغې د وجې نه ریاست هم بیا سینسټیو شو، ریاست هم ایکشن وکړو. نو دغه شی د دغه ځای نه پاک کړو. خو دوی دا خبره کوي چې کومو خلکو دا مظاهرې ارګنایز کړي دي یا دا خلک یې راغونډ کړي دي نو ریاست له پکار دی چې داسې یو انسټیټیوشنل غونته کې فریم ورک جوړ کړي چې دوی له پروټیکشن ضروري دی. اوس سوال دلته کې دا دی چې کله دا خبرې اترې شروع کېدې نو دا سوال به موږ اوچتو چې د دې نه مخکې څونه 18 چې کومې معاهدې شوي دي نو د هغې فایده د هغه وخت میلیټنټ ګروپ ته یا عسکریت پسند ګروپ چې کوم هغوی ته رسېدلي. دا مذاکرات هم ډېر څه په عجیبه طریقه سره شروع شوي ځکه چې د دې څه انسټیټیوشنل بیکینګ نو که انسټیټیوشنل بیکینګ و نو کوم جرنیل چې دا شروع کړو څنګه چې د هغه د پېښور نه ټرانسفر شو د هغه ورځ نه بیا مذاکرات هم ختم شو. پکار دا وایي چې د دې اونرشپ اخیستلی شوي اونرشپ په د دې اخلي ریاست یعنی فیډرل ګورنمنټ چې د ریاست نمایندګي کوي هغه به اخیسته. ایون دا چې لکه سکیورټي از ان انسټیټیوشن چې کوم دی هم د دې اونرشپ نه اخیسته. او به دغه یو جرنیل صاحب چې څه فیصلې کولې هغوی ته څومره سپیس ورکو او هغې کې ډېر زیات کسان تقریبا 3.5 میلیټنټس چې کوم هغه د جیلونو نه هم رها کړل. دغه شان د هغوی قیادت چې کوم د سوات خاصه توګه د میلیټنټ ګروپ د ټي ټي پي هغه هم رها کړ نو د هغې سره نقصان زیات شو او فایده کم شو. اوس په دې حوالې سره دوی وایي چې یاره سینټ کمیټې ته وایي چې په دې حواله موږ غواړو چې یو ان کیمرا بریفینګ هم وشي لکه آف د ریکارډ بریفینګ چې ورته موږ وایو چې هغې کې موږ نور حقایق هم مخې ته راوړو چې یاره صورتحال څه دی. خو صورتحال دا دی چې کله نه د خبرو اترو دور شروع شوی نه د هغې نه پس په قبایلي سیمو په خاصه توګه وزیرستان ټانک بنو په دې علاقو کې ویل کېږي چې د تحریک طالبان چې کوم اکټیویسټ دي د هغوی تعداد کې ډېره اضافه راغلې ده بلکې خو روزانه بنیاد باندې حملې کې په پولیسو باندې په سکیورټي فورسز باندې ځکه دې ځل هغوی لږ هغه خپل دغه چې دی هغه بدل کړي ځکه چې د خلکو ریاکشن دوی چې کله عام خلک ووجه نو د خلکو پبلیک ریاکشن به ډېر زیات راته. اوس دوی دا یو فیصله کړې ده داسې ښکاري چې د عامو وګړو د ویشتلو په ځای باندې
دوی وی چې موږ به هغه څوک ولو څوک چې زموږ سره مقابله کوي یعنی پولیس یا د سکیورټي فورسز اهلکار نو زیاتره موږ ګورو چې په دې کال کې زیاتې حملې چې شوي دي هغه په پولیسو باندې شوي دي بیا دویم نمبر باندې په فوج په اهلکارو باندې شوي نو اوسه پورې تقریبا ویلې چې اتیاو پورې 15 یا اتیاو پورې چې کوم دی د فوج اهلکار شهیدان شوي دي او داسې شپږ شولې پورې د پولیس اهلکار شهیدان شوي دي اوس دې دپاره دا په لومړي ځل باندې وشوه چې اسلام آباد کې د دې شي ادراک وشو په پولیټیکل لیول باندې په سنټ لیول باندې چې دا یو غټه مسله ده حالانکه خیبر پښتونخوا صورتحال دا دی چې هلته کې تقریبا په روزانه بنیاد باندې حملې کېږي په روزانه بنیاد باندې په پولیسو باندې په فوج باندې اوس سوال دا دی چې آیا مذاکرات مخکې بوتلل دي که د دوی خلاف ملټري اپریشنز پکار دي دا یو ډېره ډیلیکیټ مسله ده زه اکثر یو خبره کوم چې د وینې تویولو سره مسلې حل کېږي نه مسلې به حل کېږي د خبرو اترو په ذریعه باندې نو ریاست آیا د خبرو د پروسس مخکې بوځي ځکه چې اوسه پورې نه ریاست د مذاکراتو د چا چې شروع کړی هغوی د دې نه د وتو اعلان کړی دی نه ټي ټي پي کړی دی خو یو خبره ده چې نقصان په هر صورت کې چې کوم دی هغه رسي نو هغه پاکستان ته رسي هغه پاکستاني عوام ته رسي خپله د ټي ټي پي چې څومره کسان دي مفتي نورولي صاحب نه راواله لاندې پورې دا ټول پاکستان زیاتره پاکستانیان دي نو ظاهره خبره د هغوی فیملیز د هغوی کورونه د هغوی دلته کې کلي هغه هم متاثره کېږي نو پکار سرکار له دا دی چې یو داسې پالیسي مخې ته راوړي که مذاکراتو په ذریعه کې که د کایناټیک اپریشنز په ذریعه کې خو چې دا مسله که په پرامنه طریقه سره حل کېږي نو پرامنه طریقې سره حل کول پکار دي په دې کې د افغان طالبانو یو کلیدي کردار دی اوسه پورې هغوی از انویلنګ دغه په طور باندې کردار ادا کوي نو که هغوی هم په دې کې خپل کردار ادا کړي ځکه د ټي ټي پي د وجې نه به دا سیمه د دوی د کاویانو د وجې نه به دا ټوله خطه چې کومه ده دا به په دمنې کې یو ظاهره خبره ده په هغې باندې بیا الزام راځي افغان طالبانو باندې څنګه چې د امریکې د طرفه بیان راغلی داسې د نورو ملکونو د طرفه نو که افغانستان کې امن پاکستان کې امن دی پاکستان کې امن افغانستان کې امن دی نو د دې د وجې نه کابل اسلام آباد دواړو له پکار دي چې د دې مسلې حل مشترکه طور باندې راوباسي که د طالبانو وس رسي په ټي ټي پي باندې پکار چې هغه استعمال کړي د پاکستان چې څومره اوږه ښکته کوي شي یا ټي ټي پي والا څومره اوږه ښکته کولی شي پکار ده چې د امن دپاره مونږ دواړه طرفونه چې کوم دي کار وکړي